دی قربانی ته په عربي کې څه ویل کی اضحیه او اضحیه ته په دې ویل کیږي چې ضحا په دې ټیم کې علالول کی نزدیکو ته اضحیه وایي هغه ساروی ته ویل کی چې هغه بهیمه الانعام کی او بهیمه الانعام کوم ساروی ته ان شاء الله د مسله مخکې روانه د اختر په ورځ او یا د غینه راو د درې ورځې چې کومې د ایام التشریق په دې کې چې کوم ساروی علالول کیږي د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره هغه ته اضحیه ویل کی او د دې عبادت ته چې په قران کې د دې تذکرہ راغلی په حدیثونو کې راغلی او د مسلمانانو په اجماع ده الله په قران کې سوي فصل لربک وانحر خپل رب د لپاره منځک وانحر او به دغه لپاره قرباني وکړه نو به کوم د ندار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته راغلی نه هر کال قرباني کړي د اختر نه د اختر د قرباني چې دا مشروع ده په قران کې د ذکر شته حدیثونو کې مشتي او د مسلمانانو په اجماع ده ولی د دومره ساروی الله سبحانه وتعالى په باندې علی څومره مسلمانان دي په دنیا کې او چې دوی د اول شته قرباني کوي نو ولی الله سبحانه وتعالى په باندې ویني توي د ساروی په باندې علی دغه جواب الله سبحانه وتعالى په قران کې خپل ورکړي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله نه دا غوخي غواړي او نه دا ویني ورته او نه د ضرورت شته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها نچ الله نه دا غوخي غواړي نه دا ویني غواړي بیا ولي ولكن يناله التقوى منكم الله د تقوا غواړي چې په موږ کې د تقوا پیدا شي موږ کې د پرهیزګاری راشي په دې کې د نغټ حکمتونه دی قرباني کې دنه یو حکمت به کې د انسان کې تقوا پیدا کوي بل چې د غریبانو کار وکوي شي غریبانو کار وکوي شي زموږ د شریعت کې یو کار دي چې نشي چې هغه د حکمت نه پاک دی هر کار کې بشمار حکمتونه دي او کوم ته حکمت معلوم نشي نه هغه زموږ کمزورتیا زموږ کمزورتیا به خنور په هر کار کې حکمت شته قربانی کول چې دا غوره طریقه ده چې انسان پرې نه لچا چې طاقت ځکه چې رسول الله حدیث کې ویلي وي من کان له سعه د چا چې طاقت رسي او قربانی ونکړه نو زمونږه ایدګاه ته د منزل نه راشي دې سلفات چې رسول الله وینو غوره بدای چې د انسان پرې نه چې طاقت رسي اگر که جمهور علما دا چې د سنت موکده دي نو چې طاقت رسي هغه قرباني پر خوده دانی دی پکار او طاقت څه ته وي چې انسان سره 1 کروڑ روپۍ ها دا بازار شي به ما قرضه ور قرضه په چا نشتی قرضه په چا نشتی هغه قرضې د لاسه قرباني پرې ده چې مثال کې اوس د قرباني د پیسې ستاب د قرضې کې اثر کوي یا مثال کې دا کسان ته ولړ دي ته قرض غواړي چې راو بسه نور کې سړي باندې قرض یو دا غین علاوه د سدور پیسې چې د خرج خوراک پر روان دي او سروي بګم ځان لاغستې شي نو په کار دی چې په کال کې د یو موقره ځان له سروي واخلي هغه دی حلال کی یو څو خبرې د قرباني سره تعلق ساتي او په تعدی کې ذکر کوم دا خبره ده ساتي چې قرباني د اختر د قرباني چې کې لازم په بهیمه الانعام باندې کې او بهیمه الانعام یو څو سارو ته ویل کی اوخ غوي کې د نمی خمراله دا بعض خلکو نن سبا دا خبر راغستې دي چې د میخي تذکره به کې نشتی نه میخه باندې قرباني نه کیږي هغه جدا مسله چې میخه حلال ده کنه ده هغه مسله زنه بیانو خو بعض کسانو نن سبا دا مسله راغستې چې سید میخه حلال ده عام اوقاتو کې خو قرباني به کیږي کنه دا بهیمه الانعام کې دن راځي کنه موږ صحیح قول ده ان شاء الله چې دا بهیمه الانعام کې دن راځي کې دا غوایو یو قسم ده او لغت چې څومره علما دي د جبه هغه ټول دا وایي چې دا جاموس چې دا د غوایو قسم ده نو په دې باندې قرباني کیږي او جایز ده نو اوخ غوایو په دې کې د نمی خمراله دغه شان بیزه او ګډ کې بیزه او ګډ په دې باندې قرباني کېدې شي الله په قران کې وری کل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام نو د دین علاوه و چې سړی په چرګ باندې قرباني کوي کیږي په چرګ باندې قرباني نه کیږي
بل ساروی له هغه بدی کې نه بهیمه الانعام کې دنه نه باغی باندې قربانی نه کی کاغه دینه ګرانی او کاغه د دینه ارزانی. به دا خبره اوس ریاض ساتي چې یو قربانی د یو کور ور لپاره کافی ده اگر کدی ډیر. ابو ایوب انصاری د حدیث ته امام ترمذی رحمه الله راوړی کان الرجل فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم یضحی بالشاة عنه وعن اهل بیته. رسول الله په زمانه کې و موږ دا چل کو چې هر یو کس په خپل کور ولا طرفنا یو ګډ یو ساروی به حلال کو بس دا به کافی و دغه لپاره. خدا په دې شرط چې دی ټول صحیح یو ځای شریکی په مال کې الا چې دی جدای یا مال جدای نبی د دې قربانی د یو نشي شمارل کېده یعنی دی ټول طرف نه یو نه کافی کی. نه سبا ډېر خلک د تاسو کوي نو د پارلمان جواب دی وي مونږ چې سلورونه کور کې اوسېږي مونږ خرج خوراک جدا دی چې خرج خوراک دی جدا دی نبی به قربانی مساسو جدا دی او کنه دارونه ټول شریکی د پلار سره یي او کدا 50 کسانی په یو کور کې اوسېږي او د دوی د پلار ټوله خرچه چلای او دوی چې پیسې ګټي هغه پلار لور کې ټوله خرچه یو روانه ده نبی اگر کده 50 کسان دي چې یو ساروی حلال کو هغه د ټولو طرف نه شو هغه کافی شو. داغه نه بعد